هازا ربی دا می رب دے، گوره دا استفهام دے دا می رب دے. ناغی تی دا فهمو که چی دیوی هازا ربی دا می رب، خپلو کی اعلانو که چی ابراهیم علیہ السلام نا جنون ختم شو دا دارا خبر منائی. فلما فل قال لا احب الافلین، دا سنگ رب دے دوانی خود تغییر را دا یو مقدمه ظاهرا تسلیم شوا پا منتحا کی غیب رکڑو. بیا سپکمی والا تلاړل، بیا د شمس والا تلاړل، نو دا پنیت دا ارخاء العنان سره دا کار شویو. بل دا آداب دا مناظرین عدم الضحک، خندا بنکے. بل دا آدابنا عدم رفع الصوت، بلند آواز، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر نہیں پکار. پنجاب کے بعض مناظری شوی ایو جانب ناس تی ادویم جانب ام ناس، ایو جانب پاسی کی پولاڑت نمبر کی خبری ابلم پاسی آغا چی آواز تیز کی دام آواز تیز کی سم یو جنگ دے. نو عدم رفع الصوت. بل دا آدابنا دا اللہ یتکلم بکلام صفحا، دا قمقلو خبر و مناظرہ کی سکن کئی. بل الاتیان بالکنایات فی موضع الادب، مقابل جانب سپکا لہجہ استعمال کرا تم استعمال ہو، اگر کہ استعمال کرا تم استعمال ہو. انبیاء علیہ السلام تا قومن دا جنون او دا صفاحت او دا نسبتون کڑی دی. گورا تلیوانی آیا زنب اللہ تا قمقلی، پیغمبران ورطا ندی ویلی تاسو قمقلی دسی نوی. یا قومی لیس بی صفاحا، یا قوما قمقل نیما فما سجنون نشتا. گورا آغا دا اعتراض دفن کئی. رب انصرنی، یا اللہ زمان مددو کی دی چی کم نسبت ماتل دا لہجہ بخکولی وا. نو مقابل جانب چار سا لہجہ استعمالی خو مونگتا نہیں، لکہ آغی دا شرک لہجہ، دا بدعات لہجہ، دا گمراہی لہجہ سڈیری با استعمالی زمونگا لفاظ با خکولی. مونگ بلک دم روایو چی ناپوہ دی، ناپوہی کردی دا، مجتہدین ندی دی، اجتہاد داوی کردی دی، او بس خطا شوی دی، اہل زیغ نگرزی دلی دی داوی. او یا که خاما خالص تنگ شنو سکین آیاتو بانی اشارہ کوا، اب ہم پا غصہ کی راش الکا تا جاہلی تا تبوئی بحث کے چراش جاہلی نتورتا ہوئے چھ جاہل پویول غوڑی، جاہل پویول غوڑی نا پوی امکان تا ما تا جاہلی وما پوی که تا تا ناست امکان پداوری دلیل ہوئے. نسو رف کل جواب تا دا آغاو که او آغا غصش اب اس غصہ کی گی کبیا بار بار تا تا جاہل نسبت کی انوی صاحبا کزا جاہل امستا پا فرمودا ختم تا جاہل تو خو سر دا علم و جہل کے کنا زا خو بزا نا پوئی گم تا خو پوئی گی و جہل کے تو پا دس الفاظو باندے. لا يتکلم بکلام صفحا. بل دا آداب و ندا الاحتراز عن المحب. کم سوک چی نم لری رعب لری اغا نزان ساتا، اگر تا پا حق مسئلہ بولاڑی ابدال زیغو نئی خورجل زی علم یا زی حیبت بوی دا آغا دا علم و دا شہرت نبا پتا پورا تاثیر وی نو تبا دا اخپل حق مسئلم بینش ثابتا ولی خلق بوی دا سنت و دلائل نشتا نا. رجل زی حیبت چی کم سڑے رعب لری نو دا آغی دا مباحثی نزان سات مخامخ کے گا. کتا سوئی چی تولی چلنجونا دی غاٹو غاٹو تور کے ما بانی دین ایس حیبت نشتا دی نو چی حیبت نشتا دی بس ورکو متکن که غاٹ مولائی که وڑو کیا مولائی دا دی پا ما اسروب نشتا دی و دا وڑو نا غاٹو تا خوشحالی گم زکا وڑو چی کم دینو آغا خو آغا سپک لحجی لری او دا مشران مولیان خو بحث کئی دلائلو آئی او پس پکو الفاظو بدیخ کاری گی نو بس خپل پتہ لگی دا دلائلو کی چی حق چا سر دے کن او کدا سی قاری یا تاسی کلک عالم غیر معروف سر سڑے پا مباحث شی اگا خو بیا ذات نلری شہرت نلری پس پکو الفاظو بدی نخ کاری بس زانمو تا بدی نخ کاری گی او مشران خلق دا شے نہ کہی. نو احتراز دا محبنا چی کم سڑے روب لری
او تاسو د هغې نه څه هیبت کوئ مه مخامخ کېږئ ورسره په بحث بل ورته پیدا کوي هغه بحث دپاره او بله دا الله یظن الحقارة علی خصمه په خپل خصم به سپک ګمان نه کوي هوښیاران وایي که دشمن دی ګیدړ دی تابع د زمري نیسه دا مه وایه دا نشي حاضرې دی دا څوک دی چې ما ته به راشي دا اکثر د لوی لوی مناظرین چې د هغې بعضې کیسټونه مونږ ګورو هغلته مناظره کې ډېر کمزوری ښکارېږي وجه دی چې ده بس دا ویلي چې ما ته نشي راتلی هېڅ تیاری ورته نه یې کړې د یادو نه ورسره مقابله شروع نه که دشمن هر څنګه دی ته پوره تابع نیسه ولې ته د مسلک د اهل السنه والجماعه مدافع ځان جوړې او دا پاک مسلک دا سوونه کاله په دې خدمات شوي دي دې باندې طعنې د خلکو رد کړې شوي دي هسې نه ستا د کمزورۍ د وجې نه دا پاک مسلک باندې داغ ونه لګي بل دا آداب و دا شرایط و ندادا چی عدم و ارادت اسکات خصمه فی زمن قلیل خصم را گیرول پلک ٹیم کی کوشش مکوا بیا نگیری پڑیر طولانی طریقہ بانے پیراتاوے گا بل دا آداب و دا شرایط و ندادا چی عدم الجلوس متکئا روٹای یا ملاست تنئی راغلے خدا سے تر و تازہ ور تکینا تکیہ مکوا بل دا آداب ندا اللہ یکون جائعا ولا عطشانا ہو گیا مرازا و تگیا مرازا اسینا چی تگیا راغلی دا مناظری پمینز کوئی اوبرا کئی اخلق بدر پوری خان دیوی دا تن دیوہ نا خبر آور سٹ و تراش ولی وی لانہما یفیدان الغضب سڑے چی ہو گیا شی غصہ ورزی چی تگیا شیم غصہ ورزی نتا تا با دا تن دیو دلوگی نا غصہ در غلی و پاغ دلائل و تقریب و ترتیب کی با فرق راشی بل آداب ندا اللہ یکون ممتلئا کل الامتلاء لأنه یوجب جمود الطبیعات دیر ڈکم مزا زکداوی طبیعت سختی اواسینا چی صحنه دا مناظری پا وسط کی مشکل دا تا پیداش بیا وس چل کے جماعت المسلمین دا علیدیس سر یو مناظره شوی دا باقی که دا علیدیس یو ملاسف دینو آغا تا پمینز کی قضای حاجت پیخ شوی ایسے ما تلک صبرو که ازلک بار تزم نو دام دا شرم خبری چه تب یادا بحث پمینز کی بیا بار تزی بل دا عدابنا تساوی فی العلم بین الخصمین نو تساوی پا علم تمام جزیاتو کے خورات لے نشی ضرور یو بدبلنا پس جزیاتو دا علم کے فوقیت لری خو بس عرفن چه تساوی وی مثلا یو جانب چه دینو آغا فارغ دا علم حدیث دور حدیث نده بل طالب دا طالب دا سر مناظره نکی و ندی آغا دا بانیزان سپکی یو شیخ الحدیث دی او دا بل غیر شیخ الحدیث دا دوالم تساوی دا علم نلری سرا باقی تمام جزیاتو دا علم کی کل تساویرات لیش بل دا آدابنا انتظار دے لسماع دلیل الخصم دا خصم دلیل با پورا انتظار و غباوری بل تفکر و تأمل دے فی دلیل الخصم خسوچ بکے دا غی پا دلیل کی بل نیت و اظہار الثواب مقصد با دا حق اظہار وی بل دا لازم شرائطنا دادا چا یقدم الخصم فی الدلیل خپل خصم با دلیل کی مخکے کے اب مدعی کی اب دلیل کلم چې دی تاسو سره بحث کول غواړي پاره مسله کې چوي نو بس تلن چې کله تابانه دا ولګي دا بدعت دی دا بدعت دی دا بدعت تلن ورته صاحب اسانه خبره ده تاسو سره دا منګه دعا بعد سنت جایز وګڼل مستحب تاسو څه شی ورته دا بدعت دا بدعت مذمومه ده که حسنه ده نو علی حدیث پوی پدې کې تقسیم نشته
کدا نوری نوای بچ بدعت مذموم ده وی بدعت مذمومه تقسیم ده شرک لرا حرام لرا مکروه لرا دا شرک ده که حرام ده که مکروه ده دا سی زور پا دمه دمه نو کوي وی چې شرک ده مشکل ده که ثابتی کوي چې حرام ده کوي چې مکروه ده نو بیا ته تپوس وکړه چې حرام ده حرام څه ته وایي ثبت بدلیل قطعی النهی دلائل قطعیه څه دي قرآن کریم حدیث متواتر اجماع ده نو بس بیا وی دی کې مونږ ته وخایه قرآن کریم کې نهی وخایه حدیثو کې وخایه او دا شان ته مونږ ته په اجماع کې وخایه نو بهشته ورسره نشته دلیل کې دی مخکې ګټه ورته کېناست دا سیاره مسله ده هغه نه تپوس کوه ستا سره یې ده که مکروه ویل ثبت بدلیل ظنی النهی ظنی دلیل خبر واحد کې نهی وخایم نجی بدعت نو بدعت خو ته وویل چې مضمون بدعت ده یا حرام ده یا مکروه ده اوس ثابت که خپل نو بیا تختی دی ته چې نه ته مثبتې او زه نافي یم او دلیل په مثبتې نه په نافي وي دا دې هم دروغ وویل دلیل په مدعي نه په سایل باندې او ته مدعي دی وخت کې دعوی ډن ته خو دې غورځولي که نه چې ستا څه رایه ده چې رایه همدغه دعوه ده که نه چې دا د دعوه شو دلیل به اوس دی ورباندې وایي چې کله دلیل تام نه که ونه رسېده دلیل نو دی تا نه دلیل غواړي وی اله به دلیل وایم چې ته ووایې زه مدعي نه یم ما دعوه ثابته نه کړی شو بس زه به مدعي شم دلایل به وایم نو چې کله مجبور شو دی ته وایي چې دعوه مې ثابته نه کړی شو او ښه دعا بار سنت ری حرام ویلی او حرام نه ده کنه کئی خو ثابت کا کنه بس نه ده چې نه ده چې شی حرام نه ده جایز خپل شو کنه دلیل هم پرې ده نورمال نو بیا غینه بعد به تداوا وزکه به بدلایل وای او چا چې په مناظره کې خصم مخ کې کړه غي پړ کړي موسی علی السلام چې کله د فرعونانو سره بحث راغی نو ورته یا موسی اما ان تلقیا و اما ان نكون نحن الملقي یا ته القا د عصاو کې مونږ القا کو نو موسی علی السلام څورته وی بلل مخ کې کړه کنه ای چې مخ کې شنو پړ شو فایزا هی تلقف ما یفکون او دا دلیل د اعتماد هم وی دا دلیل د اعتماد وی چې خپل جانب مخ کې کوي او څوک چې اعتماد وی استراب نه لري خپل کامیاب وي حکم چې رستو کیږي کنه هغه مسترب وی بیا امام کسائی امام ابو یوسف رحمه الله د قاضی دا د هارون رشید باچا قضات خدا کسائی و ته ډیر ګرانو دا خی اړخ کې بناست او امام یوسف رحمت الله علیه به چپ اړخ کې ناست کله کله به چې وختي امام یوسف سے براغه به خی اړخ کې کېناست یو ورځ امام یوسف سے په خی اړخ کې ناست دی خو امام کسائی و ته غصه دی د بادشاہ خی اړخ دی ولی نیول بادشاہ چې پاسې دی د زما زیدي ولی نیول وی ته نوې زکه ناستم وی نه داسې نشي کې ما سره به مناظره کې که مناظره کې مې پړ کړې دلته به بیا نه کېنې او که زه دې پړ کړم مذهب نه کېنم ویسه کې مناظره کې وی ته د فقه امام زه د نحو امام ته به په ما باندې د فقه اعتراض کې خو زه به دلیل په نحو در کوم او زه به په تا باندې د نحو اعتراض کوم ته به جواب په فقه راکړي صحیح شو یا امام یوسف سے به مخ کې په دلیل میوای اعتراض وکاو مې مانځه کې چې ترک الواجب راشي څه لازم دی سجده سهو مې دا سجده سهو چې کې بیا پکې ترک الواجب راشي بیا څه لازم دی وی بل سجده سهو نشته مون بر سر نه وی دا فقهي جزئیه مسلمه ده خو دلیل وای د نحو نه وی دلیل دار چې المصغر لا يصغر ثانیه کوم شي کې چې تصغیر وشي تصغیر بیان کی امام یوسف سے مسلمه کړی صحیح وی ته اعتراض کا وزما اعتراض دار چې ته قاضي د وخت یو سړی جامع ورکی دی پدوا کا سودا آوا دا دواړه راوستي دي قضات او دا دواړه اقرار کوي خدا یو وای چې انا سارق ثوب فلان سارق بالاضافت وای
او دا دویم وی چې انا سارقن صوب فلان، منونی وی با صوبه کې عمل ورک. لاس په چا کټ کیږي؟ کله دواړو کټ کیږي. امام یوسف صاحب دلته سوچونه کوي چې د دواړو لاس کټ کیږي، دواړه مقر دي. امام کی صحیح ورته وی خطاش، دواړه مقر نه دي. دا یو وی انا سارقن صوب فلان، سارق اسم فاعل دے، شرط د عمل د اسم فاعل د پاره اعتمادات سته دي، دلته اعتماد په مبتدا شته دي. او بل بدا په زمانه د حال یا استقبال مستعمل چې مشابهت کې زیادت راشي د فعل سره چې مضارع ده تقوید عمل د پاره کفایت او کم ځکه چې اسم فاعل په معنا د ماضی باندې یا حال استمرار سره عمل بنشي کوي. نو شرط د عمل د اسم فاعل د پاره اعتمادات سته دي او کونه حاليا و استقباليا ده. نو انا سارقن صوب فلان کې دلته د عمل ور کړي او عمل هله کولې شي چې یا حالي یا استقبالي، نه په معنا د ماضی سره. نو د دې یو معنا دا شو چې زه اوس د دې سړی جامې پټوم، لامې پټې کړې نه دي او یې سبا ته پټوم. نو لاس ته څنګه قطع کوي؟ غلا نه ده کړې، اوس یې پټوي یا بیا پټوي. او دا دویم سړی وي انا سارق صوب فلان، اضافت سره عمل نه ورکوي، اضافت دی. زه د فلانی د جامو غل یم، د اقرار کړی دی، د نه لاس کټ. امام یوسف سے بھی پڑھ کر امام کی صحیح مناظرہ وګټله. ولی وګټله؟ ولو یو جداوه چې تقدیم د امام یوسف سے راغلی و. خصم چې کله خصم به مخکې کې چې څوک مخکې شو پړ کېږي، چې څوک مخکې شو هغه پړ کېږي. بل شرط دا دی چې بد اب په دلیل هغه باندې کې چې هغه ذی کلام وي او دلیل قطعی غیر ذی کلام هغه به مؤخر راوړي. اول به هغه روایات وي چې چونچرا پکې کې دیش د علم به معلومه دی، به چونچرا کوي استا پنه چې دلیل قطعی دی چې دی پکې لا جواب پاتې کیږي او تا ته معلوم دی، هغه برستو ذکر کوي. ابراهیم علیہ السلام د نمرود سره په جګړه کې ربی الذی یحیی و یمیت دلیل پیش، هغه جواب سکی انا احیی و امید. دلیل ختام نو، جاهل واسی، خو بیام چونچرا وکړه. ابراهیم علیہ السلام د دې چونچرا مقابله په ځای پرې خور، دلیل دقل ته پرې خور. نه نه استا یحیی ماتت یو شان دا غبل شان دا چونچرا ونه کړه. وی رب میا غزاد دی چې یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب. مشرق نهار وخت نور راخیږي تم ځان ته رب وای کنه ورځ ته د مغرب نه راو فبهت الذی کفر. نو دا غ دلیل چې قطعی په دې مسله کې لا جواب هغه پاتې شو. په یو دلیل پسند خطل به نه پکار چې اعتراض یو ک پځه پرېک دبل تزا بل دلیل وایا. بل شرط داری چې یکون الدلیل متفقا بین الخصم. اول نه مدالک الکی دلیل بسئی هغه شی به دلیل چې متفق وي. کدا له حدیث سره د مناظره راځي نو فقه منینه نو پیش کې ستا، دیوبندی منینه نو پیش کې ستا، سمانی در سره قرآن کریم منی پیش کا، حدیث منی پیش کا، هغه سره مناظره په دغه سيزونو باندې کوا. بل شردار چې یکون ثالث شخصا عادلا، ثالث با عادل وی، که عادل نوی نو حق بنا حق شي، نا حق با حق شي. امام کسائی د سیبوی سره هم یو مناظره کړی و، سیبوی سره او هغه دواړه د هرنشید باچا په دربار کې ناستو او دې کې یو وزیر راغی. دا وزیر چې و د سری غټي موچي چې چلیو، دا سری ډمبر نه دی چې چلیو. نو چې راغی نو د مجلس کې وایي كنت اظن ان العقرب اشد لسعا من الزنبور فاذا هو هي. ما به ګمان کو چې دا لړم چې د زنبور نه پنیش کې تیز دی. فاذا هو هي ناڅاپا هغه تیز نیش والا او خطه دا زنبور.
زنبور نشتیزو دا عقربنا دیوی کسائی پی رو دنگلوی غلط عبارت دیوی دی وزیر توی فیضا ہوا ہی مو آیا فیضا وجدت ایا ہوا آیا ما مندک دا زنبور چیا شد لسعتنو دا عقربنا سیبے پر آپاسی دا کسائی توی تخطا شوی فیضا ہوا ہی سید اختلاف جوڑ شو خدا اختلاف بناو پا مذہبینو دا دوی بان تاسو نحو کی ازا مفاجاتی کتلیوی نو ازا مفاجاتی نا بعد پنیز دا سیبوئی دا جمہورو باندے جملے اسمیہ پکار کم اسم چی پا موزان دا شریطی دا تفسیر کیوی نو پائی کی تاسو ویلی چی کم زی واجب الرفع دا کم زی مختار الرفع دا اسور دا مختار الرفع کی وقوع دا دا اسم موزانی ورستو دا ازا مفاجاتی نا دے ولی ذکر جمہورو مذہب دارے چلتا جملے اسمیہ وی نو مرفوع ہوئے چی ورطا مبتدا رو بس او یا ورطا خبر رو بس نو ازا مفاجاتینا بعد امام سے بوائی او جمہور وائی جملے اسمیہ پکاروی او کسی وی فعلیہ پکاروی دا یو اختلاف دا مذہب رو دوی دی نو وائی چی ازا ہوا ہی مو ایدا خطا اسمیہ روڑا ازا وجدتو ایاہو فعلیہ روڑا سی بوائی ورطا کسی وی سی بوائی ورطوی نانا صحیح لگیا دوارا پلانجا شو اور رشید بادشاہ ورطوی تاسو جگڑا مکوئی زبانڈی تا خلق لیگم سپنگیری عربان عرب قحرا غوارم تاسو بچون چرانا کوئی تب ما عبارت ہوئی اب ما عبارت ہوئی چدا ارچا دا عبارت تصدیقی ہوکا بسیوی ملکان چدا بانڈون سپنگیری رالل در بانچی تاوی چا مسئلہ دا وی دا سی مسئلہ وجدتو ایاہو سیدے کہ فیضا ہوئی سیدے آغی ورطوی دارا توئی چی باچا تا کی صحیح گران دے کہ سیب ہوئی ای باچا تا خو کی صحیح گران دے کدا سیب ہوئی بارکم فیصلہ اکڑی ورو پیم ندر کی لا دباو بم کی کدا کی صحیح بارکم فیصلہ اوشون کی دیش پیسی در کی بس ملکان دلتنا خرش خلو کیوی چی خبر خود سیب ہوئی برابر زمان عربو کی خویزا ہوا ہی ویل کی خوز خبر دا پیسو دا رازی ویلتا با کی صحیح تا ترجیح ورک چکل عبارت تیر شو کنت اظن ان العقرب اشد لسع من الزنبور فیضا ہوا ہیا فیضا وجدت ایاہو کم راجح دے ویدا فیضا وجدت ایاہو دا زمان عربان ترجح ورکی دیت کسایو گٹل مناظرہ سیبوئے پڑش سیبوئے چی باہر تراغ در بانچی ورطوی سا فیصلہ وشوی دا سے فیصلہ ویدی خودل توی چی عرب قحیزا ہوا ہیا وائی دا خوی دا پیسو دا پارزا وجدتو ایاہو وی لے لے بس امام سیبوئے خفش مرور شدیزین لار چی لار دا بصری او دا عراق پمنز کی ودشتوا دیر الجماجم ورطوی دیر الجماجم بس دیزی تا چی لار آغلتاو پا دی دشتا کی دا سی سپر ہوا او زمانگا استاسو دا پاکستان پا اصطلاح بکر تالی ہو بکر تال دلتا ستوی روٹای نخورم چه نخورم زما خبرو من بس اغلطه والا ولوی نبا روٹای خورم نبا خوراک کن ترسو چی دا عربان بیا راغلی نیو دا کسایی دوڑان دی دا ویلی نی چی کسایی پا خطار بیا دار نشید باچا وزیر برمکی اغدیری تحفی راوڑی دشت تورغ سوالی ورطوک چی مکا ورازا ویننا نشی که دی رشید باچا بخپل رازی عربان براولی کی صحیح پا ملامتے منی بیا بزر روٹای خورم وی امری دلوگی نا دا گرمائی نا دلتا مکا وینا نشی که دی بس دا بکر تال دی نیو روایت کی رازی چی امام سیبوائی دا غزی کی دلوگی نا مرشوی دی بیا تر مرگا پوری بیا دا روٹای وانا خوڑا وی حق زمان سر دی فیصله دا کی صحیح بارا کی ولی وشو نو شرط دا دی چی سالس با شخص عادل کدا ملکان عادلان و پیسو تینوی کتلینو خبر خود سیبوائی وکن جمهور رایم دغو عربی قوحم پا دی قائلو خوچالتا شخص غیر عادل دی خرش پا پیسو بانی غریب اغا دی دا دیر خفگان دلاسا خود کشی تا جوڑ شا دا چند شرائط المناظرو سلورم مبحث دا ننی درسا اغا فی اثبات المناظرہ چکل نیت دا اظہار حق وی بیا دا علم جائزہ دے دیر شغل پکی کوئی ما او دا سخا علم ام ندے ضرورت دا پارا دے چونکہ دانور خلق چکم دی آغا نقل آریگی زمونگ دا احناف و زمونگ دا سنیانو نا دا ضرورت پا بنا بانی مونگم دا کورس جوڑ کردے دے لیکن
حقیقت دا پکار دی چې د اهل هوا او د اهل زیغو مجالست او مشافهت او مکالمت ونشي، بالکل مباحثه ونشي. بهترینه طریقه دا ده چې ځان نجات غواړي او د قوم نجات غواړي، ترغیب دی ورکړي چې دوی سره مه نږدې کېږئ. ګوره زمونږ د اسلاف د شیګانو سره مناظرې نه کوي، تاسو اسلافو تاریخ وګورئ، مناظرې نه کوي. خو هر درس کې دا وایي شیګان ګمراه دي، شیګان کافر دي، شیګان دا دي. ترغیب ورکوي خلکو ته چې دوی نه ځان وساتئ، خو بحث نه کوي ورسره. نو ولې دغه طریقه چې د اهل هوا له زیغ نه خلک بچ کړی شي، دا طریقه د نجات ده، هم د ځان او هم د قوم. او که ته چې لنډ مناظرات ورکې ورته، نو په هغې کې ملان باشد کې چپ نه شود. ملا کله چپ کېږي؟ ملا خو داسې نه وایي چې ما توبه او ما بد کړي او ما نه غلطي شوي، دا خو نه وایي. یو څه به وایي. بیا نو که ډېر ذکي طالب دا مناظره واورېده او پوهېده چې دلیل د چا سره دی او ضد چا، خو ښه خبره ده. عام خلک چې اوري بیا نه پوهېږي چې هلکه هغه هم قرآن وایي، دا هم قرآن وایي. او بیا عوام چې ورته ناست دي هغه خو بیاسې کوم عام سړی حج ته تللی و چې بیرته راغلی و، یاروي سبا درته صفتونه کوم، خو بس هر چا به قرآن وي، هر چا به قرآن او هر چا به عربي وي، هر څه په عربۍ باندې وي. یو د سپو په پښتو غپل او یو د اذان چې و دا په پښتو باندې و، نور ټول چې د عربي وایي. نو دا عوام خو دغسې خلک هغه چې څه وایي بس په دې اوس څه پوهېږي چې دلیل تام دی نه دی تام. دلیل او د دعوې په منځ کې د خصوص او عموم منځ کې موافقت شته نشته، بس یو څه خو وایي هغه. نو ښه دا ده چې خپل هم د دوی د مشافهت مکالمو نه ځان وساتئ او قوم هم د دوی د مجالست نه بچ کوي. یو څو روایت ابتدا کې ذکر کوم بیا د مناظرې، خو داسې هم نه ده لکه نن سبا چې بعضې خلکو دې ته سپک کتلي دي، هغوی بیا خپل هم مجبور دي. ډېر لوی لوی ملیان او علما ما ولیدل چې طالبان به زمونږ د درس نه منې کول او همغې خلکو ته مناظره پیدا شوې ده، بیا ما ته ټلیفون کړی دی. داسې مسله نو اسامي مناسب نه ګڼم چې وایي خلم د چا به ساتیزۍ پې خفه کېږي به. خو لوی لوی خلک داسې دي چې هغوی به باقاعده زما د دې درس مخالفت کو، طالبان به یې منع کول، او چې بیا کله خپله ورته مسله پېښه شوه بیا ما ته ټلیفون کوم، بیا خپله د هغې حل نه و چې مناظره یې کړې وي. لوی لوی شیوخ داسې دي. په ما به هم چې کله هغوی دا ټلیفون کو نو عوامو ته به یې وویل چې ده ته ووایې، عوامو ته مې وویل چې تاسو ما څه پېژنئ؟ وی فلانی شیخ صاحب راته تاسو ښودلی. نو ما به ورته ویل فلانی شیخ ته ووایه چې مولوي صاحب وایي ما سره ته رابطه وکړه، نو زه به دې ځای ته بیا لاړ شم. نو مجبور به شي، هغه به بیا ټلیفون وکړه چې صاحب دا خلک زما دوستان دي او که داسې وشي. الحمدلله دا د حقانیت او د اهل سنت او د حنفیت خپله یوه غلبه ده او فخر پې نه کومه، او د صلحاو د علماو او د نیکانو دعا ده چې تر اوسه پورې زما دعوه چاته تلې ده او لند غلام حضرت غلام لیکلی شوي، ما شمار کړي نه دي، خدا به د 500 نه بره خطونه زما تلي وي، داسې دعوې لیکلی شوي وي مناظرې، او چې غلام حضرت غلام پکې لندې ولیدلی شي بس مناظره ختمه وي. بیا مخکې د دې نه چې وټاکل شي ورڅه شي بس ختمه شي ورکه شي، پسې همداسې چټ لاړ شي بیا جواب نه راځي. نو ښه طریقه دا ده چې دغه علم او د دې د تعلیماتو او د دې زده یې کوئ، خو دې کې شغل مه کوئ، دا مباحثې مه کوئ، مفیدې نه دي. یو څو روایات د حافظ ابن بط الحنبلی یو کتاب لیکلی په نوم د الابانه باندې په جلد اول 322 صفحې نه بعد ډیرو صفحاتو کې د اهل زیغ سره د مناظراتو مشافهاتو مکالماتو په تردید کې ابواب لګولي چې دوی سره مناظره کول هم جایز نه دي، په دې بابونه لګولي. نو پای کې بیا حدیث ذکر کوي. ابو قلابه رضی الله تعالی عنہ فرمای لا تجالسوا اهل الاهواء، کم ځای کې چې په حدیثو کې په فقه کې اهل الزیغ راشي، اهل البدعت راشي، اهل الاهواء راشي، نو دا د دوه ډلې مراد دي. شرح د حدیث وګورئ، قدریه، مرجعه، خوارج او روافض، مشبهه، معطلان، دا جماعات یادېږي پکې. فرمای لا تجالسوا اهل الاهواء، د دغه بدعاتو ډلو دواویو سره مجالست مه کوئ. ولا تجادلوهم، دوی سره جګړې د دلیل مه کوئ، مناظره ورسره مه کوئ. فإني لا آمنو،
ایغمسوکم فی ضلالاتهم ز پتاسو امان نلرم چې دوی بتاسو ډوپکی پخپلا گمراهی وی دومره شاگردانو ته وای دا ګمان می در باندې نشته چې په بحث کې بتاسو دوی سم کوي بلکې یریګم چې تاسو به پخپلا گمراهی کې ډوب کی او یلبسوا علیکم ما تعرفون خپل گمراهی کې ډوب نه کې لاقل دومره خو به کی چې تاسو ته کوم معروف عقیده دا هغه کې بدر باندې اختلاط راولي یلبسوا علیکم ما تعرفون اخو بدر ته مختلطه کی چې سل خبرې وکي دا لس بیرت کې دا نوی دا لس خو به ومني هغه لس به ټولې حق نه وي پنځه به په هغې کې ګمراهي چې دې ومنله زړه کې د تور داغ پیدا کېږي اختلاط راځي عمر فاروق رضی اللہ عنہ مرفوع حدیث پیش کئی رحمت للعالمین فرمائی لا تجالسوا اہل القدر ولا تفاتحوهم قدریہ فرقے سرا ناس تمکوئی ولا تفاتحوهم اے لا تفاتحوهم بالکلام دوی سرا د خبر خلم اخلاصوئی گوری د قدریہ فرقے د بحثنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منع کړي چې دوی سره خلم مکلاوي په بحث کې عمر ابن قیس رحمت اللہ علیہ فرمائیں لا تجالس صاحب زیغ فیزغ قلبک د چا زړه چې کوک شوی علی هوای ناس تمکوا ګینستا زړه باور سره کوک شي ابو قلابه رضی اللہ تعالی عنہ بل روایت پیا ابن عباس سے رضی اللہ عنہما حدیث تے موقف لا تجالس اهل الاهواء فان مجالستهم ممرضه للقلوب دا اهل زیغ سره مکینا د دوی دا ناس ته چې دا زړه ته مرض دننه کوي زړه خرابوي زړه العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم علم دین دی سوچ کوي دین چا نه زده کوي تاسو ګورئ دې کې زیات بې باکی دا ده چې د هر چا سره سبق وای زمون سره دلته یو مدرس صاحب هغه به شرقایت درس کو طالبان به ورتلو زخه حنفي دین نو طالبانو ته ویلو ما ترال وی هغه وایي چې دا دریو یا ډلې شیګان دي او که قدریه دي که معتزله خوارج څه دي دا ټول اهل سنت دي دا ټول اهل سنت چې اوس د شرقایت استاد شیعت اهل سنت وایي خارجي اهل سنت وایي نو طالبان به خیر په کوم ځای کې پیدا کی سړی استاد دې مصابت باندې په علم کلام کی کنه نو دا مجالست ممرض د قلوب دی ابو عبداللہ ملائی فرمائی لا تجالسوا علی الهوا فانهم یمرضون القلوب مکینا زړه مریضی زړه خرابوي تاسو ته مشوره د خیر زما دا ده چې د سیل د پارم د دې درس ته مزه سیل د پاره ډیر طالبان وینا سه ز ګورم چې دې څنګه ترجمه کوي نو څنګه ترجمه کوي چې سورہ دې کې ناسي فتنه خوګي فتنه دې زړه ته لار کوي لار زمونږ زړونه خو عمره صفا نه دي کنه او نم نفوس عمره تزکیه لري او د فتنې د خوږوالي مثال داسې دی لکه یو طرف ته زنا ده او بل خوا ته صلات ده خوند به کم یو کې ډېر سوچ خپله کوي صحیح ده چې مونځ کې به خوند د خواصو دپاره وي خو دا عام زمونږ او ستاسو حالات څه دي چې زمونږ نفوس او زمونږ قلوبه دا د زنا ته میلان کوي او که دا د صلات او ښکاره مونږ پوهېږو چې زنا او صلات کې څومره فرق دی خو فتنه خوږوي که نه هغې ته زړه میلان کوي نو لکه څنګه چې عملي فتنه د حق عملي نه زړه ورته میلان کوي دا شان عقیدوي فتنه چې د عقیدوي حق نه زړه ورته میلان کوي خوږوالی لري هغه به یو دلیل وي هغه به د دې زړه کې کلک نه ختي یاره داسې دلیل وي شوبه به یې تا موږ به 200 دلایل وایو په یو مسله به دلایل پیش کوو دا حدیث به ضعیف وي که دا به څنګه وي دا به یو که دا به نه وي دا د ویډیو ریکارډ دا د جایز نه دی موږ دې ته جایز وایو ضروریات تبیح المحظورات موږ 12 مسله باندې به 200 کتابونو حوالې ورکړي نو چې دوی سره جواب پیدا نشه نو بیا دا افترا خوره کړه وي دا دروغ وایي ځان نه لګیا دی نو انشاءالله سبا به تاسو ګورئ چې زه به دا ځای د کتابونو نه ډک وي زه چې کوم حدیث وایم نو هغه به زه کتاب کولاوم ستاسو د وړاندې حوالې به در کومه خو زه به د کتاب نه حدیث وایم دا ویډیو به یې راخلي او بیا به د دوی هغه خولې پې بندېږي بیا به دا چاته نه شي ویلی چې دا دروغ وایي کتاب به ښکاري که نه هر څه به ښکاري او د اډیو ریکارډ کې دوی ته لنډه بانه دا دروغ وایي دا نشته په دې شکل باندې به د عوام یا طالبانو ته شکونه اچول
دارنگے حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمائیں لا تجالسوا علی الہوا فإنهم یمرضون القلوب مکے نے اہل بدعت سرا زکا دا زڑ بیماری ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ فرمائی لا تجالسوا علی الہوا فإنی اخاف ان ترتد قلوبکم یریگم چھ زرون بمرتد شی ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ بلز فرمائی لا تجالسوا علی الہوا فإن مجالستهم تذهب بنور الایمان دا اہل زیغو کے ناستل نور دا ایمان ختمی من القلوب دا زلنا انشراح دا صدر نور قلبی فراست دار سبدر نلارشی وتسلب محاسن الوجوہ یار ابراہیم نخائی سے خپی جندلی وخا ویدا اہل زیغو ناستا نور دا زل ختمی وتسلب محاسن الوجوہ دا مخ خائص ختمی دا مخا تاسو دوی تا کتلی دا زیڑ پیڑ رنگونا نور پکی چتا نور نئی پکی خواہ تکے نور دا دی پا مخ کے نئی ایدا دا مخ زینت و خائص ختمی ما یو حدیث مبارکی کتلیو چی تاسو یو سڑی تو گو رئی چی دا آغا دا رنگ زیڑ دے علت ظاہری دا مرض لری کنا کہ بیماری خیر دے کہ بیماری پکی نو رنگ زوڑو نو پوشی چی ان فی قلبی زیغ للدینی دا دا پزڑکی دین تا ٹگی دا پزڑکی دین تا ٹگی دا دین تا ٹگئی دا رنگ زیڑ کڑے دے ندی خور صحت نخروغ دی کنا خیمات کڑی روٹی گانے و خورواگانے و تمیلاویگی خبر آبر دی صحت بیانو ولی زیڑ دی دا تسلب محاسن الوجو وتورث البغضة فی قلوب المؤمنین ابراہیم نقیس سے بوئی مکے نے اہل زیغ سرا ویدا درے کارا کئی دزر نور ختمی درنگ خائص ختمی تورث البغضة فی قلوب المؤمنین فضلون دا مومنانو کے بغض پیدا کئی دشمنی چاہی تفرقہ چاہی قطادہ رحمت اللہ علیہ فرمائی ترجمہ کئی یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ددی ترجمہ کئی اے لا تبتدعو ولا تجالسو مبتدعان بدعات مکوئی او دا مبتدع سکی نہیں ما مبتدعان پا اصطلاح دا محدثین و فقہاو کی دعاوی ڈلی دا پا اصلاً اہل بدعات دا خلق دی دوی اگا خپل نمرا واخست پا منگی چسپان کا ابی جعفر محمد ابن علی فرمائی لا تجالسو اصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آیات اللہ مکے نہیں دا جگڑا مارو خلقو سران چارا مسئلہ کی جنگ و جگڑا کئی دا ہگا خلق دی خودون فی آیات اللہ چھ خوض فی آیات اللہ کئی ربی کریم فرمایا خلق چھ خوض فی آیات اللہ کئی مکے نہیں اور مسئلہ ککی ناستے انکم ادم مثلهم تاسو بم دوی غند شئی دلتا دا بعض مفسرین رائے دادا چھ دا حق دا خوارجو کے نازل خوارجو سر ناستا مکوئی انکم ادم مثلهم دوی غند بشئی تاسم ابی قلابہ رضی اللہ عنہ نصیحت کئی خپل شاگرد ایوب رحمت اللہ علیہ تا احفظ منی اربعن سلور خبر ایمان یاد کا دو عملی کا لا تقل فی القرآن برائی کا قرآن عظیم و شان کے زاننا سمو آیا یو دا عملی ایاکا والقدران تقدیر کے خبر مکوان اذا ذکر اصحاب محمد فامسک صحابہ کرام چی یاد شو جب بندکا مخ کے مزا معاویہ سے دا کڑی فلانی دا کڑی دی جنگ کی دا شوی بس غلش دم رغت سڑے نہیں چاہے کابرنو کی غگے گی خاموش شدا غینا ولا تمکن اصحاب الاہوائی من سمعکا فینبزو فیہی ما شاؤں الہ کدا ابو قلابہ رضی اللہ عنہ دا ٹکڑا ندی زمانے مدرسین و عملی کڑے وے سمر بخوا شاگر توئی لا تمکن اصحاب الاہوا دا دعا وے ڈلی چالے آوال زیغ دیں دوی تا ٹیم مورکو من سمعکا دا درستانا پا درس کے مپریدان تا چی کل حدیث وائی درس کے دی مپریک دا درس کے فینبزو فی ما شاو گینی وابا چیستا پا درس کے آغا چی سی خوخی زان بستا شاگردی صحابی مینز کے بخپل عقیدہ بے خوری صحابی خپل شاگرد تا دا تعلیم ورکی چتا او تابعین دا تعلیم ورکی چتا دی درس کے مپریک دا بالکلا علی بانا ابن بط الحنبلی دا پیدا کئی دا تقریباً 2000 دا امام بحقی معاصر دے تقریباً صدا پاس زر کا لوڑن دے تیر شوی دے او خپل سند دا حدیث لری علی بانا یو کتاب لکل دے ابانا جدائی توئی جدائی دا اہل سنت دا اہل زیغنا پدے مسئلہ بانی کتاب لکل دے چاہل سنت باید دا اہل زیغنا جدا شی یو زینش
نه مسجد کې یو ځای شي، نه ورسره منځو کې، نه خپل مسجد کې منځ ته پرېږدي او نه درس ته ورشي، نه درس ته را پرېږدي، جدا شي اهل سنت د اهل زیغ نه. دا د کتاب نوم. ما تېنه 2600 حدیث مطالعه کړي دي او باقي راته پاتې دي. لا زه چې یو کتاب ګورم داسې اکثر د بیخ نه بیا ګورم. نو دا اوږد کتاب دی، ډېر مجلدات لري، خو 2 جلده ما مطالعه کړي دي. ډېر مفید کتاب دی، پیدا یې کوي حافظ ابن بط الحنبلی لیکلی دی په نوم د الابانه سره. الابانه. نو پای کې یو روایت ذکر کوي، امام مالک رحمت الله علیه مدینه منوره کې درس حدیث ته ناستو. جاء رجل من الاعتزال، یو معتزلی راغی، ودرېد، د اجازه درس کې کېنم. امام مالک سے وپېژنده، اجازت نشته مه کېنه. وی درس سبق وایم، دلته درس در نه وایم. وی اجازت نشته دی، تا ته زه سبق نه وایم. په خوا کې یو محدث ناست دی، عرض کې امام مالک که خشي پرېږده چې ناست وي، هغه ورته وایي انه ممرض للقلوب، دا زړه ته مرض نه کړئ. دا چې مې درس کې پرېښوده زما زړه خرابېږي ورسره. صاحبان د صفا سینو حضورات ورتلل، مجلس کې د دوی نه بدبویي واتنګېده ورسره. وی دا ما خرابوي ځان سره. ګوره څومره لوی محدث دی، د یو معتزلي په درس کې ناسته باندې یریږي چې زه خراب نشم. نو دې کې هغه بیا ادبه پاڅېده، وی زه درس ته نه یم راغلی، مناظرې ته راغلی، ما سره مناظره وکړه. امام مالک رحمت الله علیه ورته وایي ته شکي په خپله عقیده کې ځان غونې شکي پیدا که، هغه سره مناظره وکړه. او زه الحمدلله په خپله عقیده کې په یقین باندې یم، نو زما مناظرې ته څه ضرورت دی؟ خو زما چې کوم مسلک دی دا حق دی او ته په باطل یې، زما په دې یقین. زه ځان غونې شکي پیدا که مناظرې کوه. لکه هغه پوه شه چې دا جاهل دی، مسابت علمي کې د ده په شان ته نه دی، نو ولې هغه سره بحث وکړي؟ ای وشړه. دا شاګرد ورته وایي دا محدث وی چې کاش ته پرېښی دی، ولې دې داسې وکړل؟ هغه ورته وایي که دی په دې درس کې ناست وی، والله العظیم امام مالک په مدینه منوره کې درس حدیث بند کړی، ما په درس نه وی کړی که دی دلته ناست. یو معتزلی په درس کې پرېښودو باندې امام مالک رحمت الله علیه درس د مدینې منورې پرېږدي. زمونږ عام ظاهربینو مدرسینو ته راشه چې د دنیا څومره ډلې دي، هغه هرې ډلې نه به یو طالب دی سره ناست، خبر به هم نه، په خلاصه سینه به ستړي مشي مو سره کوي، اوس به میلاویږي. صرف د دې لپاره کثرت د طلبه او شیخین دي، نو خو څه نشته که نه. که زه دا خبره اختیار کما، دا چونچرا شروع کما، اشاعتی او لیدیس او فلان او فلان فلان جماعات پرې نه ږدمه، نو کېدی شي زما به طالبان کم شي. نه، تعز من تشا و تذل من تشا. زما علم، زما عمر، زما تقوا دا د دې تقاضا نه لري چې دا دومره طالبان دې ماته کېني. خو چې زه په خپل درس کې یو اشاعتي یو دانه پر چا باندې پوه شم، چا باندې چې دی د غلطې عقیدې والا دی او زما درس ته راغلی دی که نه، نو داسې په بېعزتۍ به یې رخصت کړمه چې خپل مشایخ لري ورځي دي ورته. او که وایي نه زه اصلاح دپاره راځم، اصلاح نه فساد دپاره راځي. ته چې راځې منت دی د فساد، دا اصلاح دپاره نه راځي. مونږ ته الحمدلله روغ خلک راځي او راغی دلته که ټول مناظرین شوي فبها، که نه شوي نو خپل عقیده خو مضبوطه شي. هغه دلایل خو واورئ چې یاره په یو مسله باندې دومره کتابونه شته، دومره دلایل شته، نو که بیا په یو ځای کې یو خبره د چا څوک واوري نو بیا زر شکي کېږي نه په خپله عقیده باندې. باقي دا علم مناظره چې ده دا جایز علم دی او ناروا ورته ویل نه دي پکار، خو شرط پکې اظهار حق دی. چونکې نن سبا مجادلې مکابرې دي، بعضې مشایخ محققین شته اوسم چې هغه بالکل وایي چې دا دې ونه کړی شي، خاموش دي شي، او د هغوی دا خبره هم یو څه تر ځایه پورې په حقه باندې ده. خو چونکې اوس دوی چیلنجونه ورکوي که نه زمونږ عوامو، که مونږ دا چیلنج قبول نه کړو خو باقاعده زمونږ عوام وایي چې یاره دوی سره دلایل نشته، ای ګمراه کېږي، ورسره خرابېږي، د مجبورۍ په لحاظ سره به مونږ دا قبلوو. باقي څه خیر پکې نشته دی. څومره مناظرې چې شوي دي په منتها کې ثمره د خیر نه راځي او لا تېنه شر جوړېږي. خو چونکې دوی شر پسند دي، دوی دا چیلنجونه ورکوي او دا خصم دوی جوړ کړی دی، دا تفرقې دوی جوړې کړي. سدباب دپاره الحمدلله مونږ صرف عوام او خواص ته دا ښایو چې زمونږ مذهب، زمونږ عقیده دا حقه ده، په دې دلایل دي د قرآن کریم، د حدیثو، د فقه نه هر قسم دلایل مونږه لرو او شته.
نو خپل نفس مناظره جایزه ده. تفسیر قرطبی دویم جل 106 صفحه باندې د قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین د آیت په ذیل کې وګ تفصیل کوي او د مناظرې حلت ثابتوي چې دا امر جایز دی. راتلو کوي په دلیل باندې. دا طلب د دلیل دا چا کار دی؟ رسائل او سائل جوړې دی نشي بدون د مدعی نه، او مدعی او سائل چې پیدا شم دغه خصمین دي، دا مناظره ده. دارنګ په وم جلد تفسیر قرطبی 50 صفحه کې دا من المعز اثنين من البقر اثنين د دې نه رستو د ذکر کوي فدلت الآیت علی اثبات المناظره فی العلم. آیت دلیل د دې چې مناظره په علم کې جایز ده. لأن الله تعالی امر نبیه صلی الله علیه وسلم ان يناظرهم. ذکر ربی کریم خپل پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مامور کا په مناظره د دی باندې. وفيها اثبات القياس او پدې کې د قیاس د اثبات دلیل هم دی. دارنګ تمهید د ابن عبد البر اتم جلد 388 صفحه باندې سروایات ذکر کیو، دا غینه بعد ذکر کوي فيه دلیل علی اثبات المناظره. تفسیر ابن کثیر اول جلد 323 صفحه نقول تعالوا ندعو ابناءنا وابناءهم د دې شرح کې رسلی کې تفسیر کې هذا كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نجران بعد قيام الحجة عليهم في المناظرة وعتوهم وعنادهم الى المباهله. دا رسول د دینه چې نبی علیہ السلام وفد نجران قیام د دلایل پاغي په مناظره کې وکړ. وفد نجران سره نبی علیہ السلام مناظره وکړه پدې چې عیسی علیہ السلام عبد الله ورسوله دی، روح الله دی، ثالث ثلاثه یا هو الله یا وغیرہ نه دی. او چې کله هغه عناد وکړه نو بیا راخ کل مباهله تا. دارنګ فتح الباری اول جلد 222 صفحه کې د دې حدیث دلاندې چې ان النبي صلی الله علیه وسلم لم يكن يتجر من المراجعه في العلم. نبی علیہ السلام د مراجعه علمی نه تنګیده. چا به استفتاء کوله مراجعه علمی دی بنستړی کېده نه به تنګیده. دې ځای لاندې ابن حجر اسقلانی رحمه الله لیکي فيه جواز المناظره ومقابله السنه بالكتاب. دې کې دلیل د مناظرې د ثبوت دی. دارنګ کشف الظنون اول جلد 14 صفحه کې ذکر کړي چې ومن فروع اصول الفقه علم النظر علم المناظره. دا علم اصول فقه د فرعنا او د حصونا علم مناظره. نو که علم مناظره ته څوک ناروا وي به علم اصول تم ناروا وي. دارنګ دور مختار شپږم جلد 421 صفحه لیکي المناظره في العلم لنصرة الحق عباده. مناظره علمی د حق د مدد د پارا عبادت. ولأحد ثلاثه حرام. کنا نصرت د حق نوی اظهار حق نوی بیا حرام ده لقهر مسلم. یو عام مسلم مغلوبه اظهار علم اسی علم خای نیل دنیا و مال و قبول یا دنیا جاه و جلال حاصله به حرام ده. دارنګ شرح الزرقانی دریم جل 15 صفحه کې فسؤال احدهم الاخر على وجه المذاکره والمناظره جائز. یو چې د بل نه سوال کوي د مذاکره او د مناظره په نیت باندې دا جایز دی. اذا التزم شروط المناظره من الانصاف. کله چې دواړو په ځان باندې شرایط د مناظره لازم ګڼلي چې هغه انصاف دی وقصد اظهار الحق والتعاون على الوصول الى الحق. دارنګ شرح الزرقانی دریم جلد 206 صفحه کې ذکر کړي
ان المناظرة وطلب الدليل وموقع الحجة كان قديما من زمن الصحابة ولا ينكره الا جاهل. مناظره علمی استدلالات دا زمانه د صحابه کرامو نه شروع دي او جایز دي او انکار د مناظرین نه کوي مگر جاهلی کوي. مستصفا د امام غزالی رحمت الله علیه په اول جلد 353 صفحه کې مفهوم دا جوړیږي لیکي المناظره قد تكون واجبه. مناظره کله کله واجب وي چې اهل زیغ چلنج درکوي لازم دی چې ته به قبلې وي چې نه قبلې اهل سنت وړي د عقیدې نه. وقد تكون مندوبه کله مندوبه وي. دا خبره چې یاره دا کم کورس تا جوړ کړی دی دا په اسلافو کې د دې شکل کورس چا جوړ کړی و که بدعت دی نو موږ وایو دا په اسلافو کې هم شوی دی. ابي محمد عبدالله بن علي بن سعید القیسرانی یو محدث تیر شوی دی دا هغه باره کې معجم البلدان سلورم جلد 350 صفحه کې ذکر کړی دی کان فقیها فاضلا حسن الكلام في المسائل ثم ارتحل الى دمشق رحلتك وعمل بها حلقه المناظره. په دمشق کې د مناظرې یو حلقه د درس جوړ کړه بالجامع په جامع د دمشق. ثم انتقل الى حلب فبنى له ابن الجماحي بها مدرسه التورت بیا د وخت قاضي یا گورنر یو مدرسه جوړ کړه. نو حالات د ابو محمد عبدالله بن علي بن سعید القیسرانی دا هغې باره کې محدثین لیکلي دي چې دا د مناظرې د درس یو حلقه لرله پای کې به درس کولو. دا د بعض فقهاو هغه عباراتو چې خپل علم مناظره بنیت اظهار الثواب لا لالزام الخصم دا چې کوم دینو کیږي دا جایز دي او نیتونه د الٰه العالمین پر عمل کې زمونږ استاد صالح کی هغه علم وی کوم وی که صدقه وی نیت خراب نو خود نیت د خرابینا فساد په عمل کې راځي هغه نو بیا په مناظره کې مرضی او چې کله د نیت اصلاح وی نو خپل نفس علم مناظره بیا جایز علم دی بلکې مندوب دی بلکې بعض مواضیعو کې درجه د وجوب ترسیږي کله چې چیلنج د اهل زیغ د خوانوي. دا زمونږه نننې درس چې مشتمل په اربعه مباحث باندې تعریف د مناظرې موضوع غرض او معنا لغوي سره د ربط بینها او دارنګي دویم بیان قسمه دلیل و دفعها او دریم شرایط المناظره او سلورم اثبات المناظره په عباراتو د بعضی نصوص د فقهاو کې د نن درس نچوړ او خلاصه وا. ان شاء الله سبا ته به زمونږ د درس آغاز په 9 بجې باندې کېږي د خپل ټیم نه وروسته کېږي نه که ضرورت نه و ان شاء الله. او کوشش به دا وي چې وختي فارغه شئ لرې مضافاتو نه چې څوک راځي ګرمۍ نه مخکې تاسو ورسېږئ. سبا به مسله د توسل چې کوم دی هغه ذکر کېږي. دا هغه پیچیده مسله بنیادی مسله زمونږ د اهل زیغو ټولو سره ده. دې زمانه کې چې څومره اهل زیغ دي که هر نومي په ځان باندې ایښی دی او په مسله د توسل کې د اهل سنتو مقابله کې دي او اهل سنت یې جایز ګڼي او دوی ورته شرک وایي حرام وایي بدعت وایي مکروه وایي کار څه وایي. انشاءالله په هغې باندې به د نصوصو نه اخذ وي او مسله د توسل به بیانېږي. درود شریف ولولئ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا. خداوند کریم دا کوم بیان ما وکړ دی کې سهو خطا شوي ما تعفو کې دې څه بیاناتو سره زما د دې عقیده او عمل برابر کړي. زمونږ نیتونه که خراب وي الله ته په خپله زمونږ د نیتونو اصلاح وکړي او زمونږ په علومو کې الله برکات واچوي. د اهل زیغونه مو وساتي وروسته د هدایت نه چې فطري اسلامي فطرت باندې پیدا یو د سنیانو په کور کې په هدایت باندې یو. اهل زیغ زمونږ عقاید خرابوي یا الله مونږ د اهل زیغو د مجالست نه وساتي
दागी द गलत तासीर न मूसाती और पाकिदा द अहलुस सुन्नह वल जमात तर मर्ग इस्तिकामत राकी। वमा अलैया इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना।